کافر دی څوک چې مسلمان ته د ګیرو والو ته کافر وایي دا کافر دی حدیث کې راځي چې یو سړی مسلمان ته کافر وایي دا کافر دی مسلمان ته چې کوم سړی کافر وایي دی هغه مال کافر دی او ګیره د پیغمبرانو سنت ده د ګیرې ساتل واجب دي پیغمبرانو ګیرې ساتل دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اوفوا اللحى جدوا الشوارب ګیره پرېږده او برېک لرې کړه روایات نو ګیرې ته کنځله کول یا د ګیرې مسلمان ته کافر ویل دا د کفر کلمه ده او دا کسان د وویلې کړي چېرته د ګورنر ورته څوک راجلي کړي بهرحال قرآن و حدیث نه چې کوم دی نو ګیره ثابته ده حضرت موسی علیه السلام کوه طور ته تللی دی او هارون رور ته ویلو چې د دې خلکو خیال ساته دی چېرته بېدینۍ کې مبتلا نه شي سامري ظالم یو شی جوړ کړی او خلکو ته وی چې دا خدای دی موسی علیہ السلام د دېرش ورځو په واده تللی او رانغی معلومیږي چې هغه نه دا خدای دلته راغلی د خلکو د څښي عبادت شروع کړو هارون علیه السلام قوم ته تبلیغ کولو چې ظالمانو دا څه کوي دی یو حیوان عبادت کوي موسی علیه السلام چې راغی خلکو د څښي عبادت شروع کړی موسی علیه السلام غوسه شو ورور یې د سر او د ګیرې نه ونیولو چې ته وي او تا تبلیغ نه کولو هغه وی ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ګیراله نیوي چې کم از کم یو موټی الله تعالی د پیغمبرانو ذکر کوي د پیغمبرانو نمونه علي او بیا وی اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتدی د دې پیغمبرانو په سیرت په تم اقتدا کې نو د تمامو پیغمبرانو ګیري وي او رسول الله بار بار وی اوفوا اللحى جدوا الشوارب اوفوا اللحى جدوا الشوارب مکار خدا چې هر مسلمان ګیره پرېږدي او بیا مسلمان هغه له بیا د ګیرې تکندلي کوي او بیا د ګیرې والا ته کافر وایي یو انګریز چې هغه دا انجکشنونه ایجاد به کولو انجکشنونو کافرانو ډېر ظالمه یو داسې انجکشن ایجاد کا چې سړی هغه انجکشن وایي چې دا ګیرې نه راخېږي په دې زموږ ډېرې پیسې لګي ډېر وخت مو بې خرابېږي هغه تعجب کوي چې د دې خلکو ته حیران یم ما ته وایي چې داسې انجکشن ایجاد کا چې سړی هغه انجکشن وایي چې دا ګیره ډېر راخېږي نه وی ګنجی ګنج پټوي سر یې ګنجی وي نو اکثر غټ ډومباله پې تړلی چې زما ګنج چاته ښکاره نه شي او دی خپل مخونه ګنجی کوي او شرمېږي نه دغه انګریز ګیره وه وی زما ګیره ده ځکه ما ته زما محبوب زما پیغمبر دی عیسی علیه السلام ما ته زما محبوب زما پلار دی زما د پلار ګیره وه تاسو تصویرونو کې نه ګورئ جارت پنجم او جارت چشم د دې ټولو ګیرې وي او بیا لیکي چې ګیره دومره مبارک شی دی که د ګیرې کلولو دغه رسم اووم پوښت ته ورسېدو یو سړی ګیره کلی د هغه دویم ګیره کلی نوسیم ګیره کلی او بیا کړوسې او ټیکرې کودې اووم پوښت کې چې کوم بچی پیدا کېږي د هغه اولاد به نه کېږي دې ګیره کې دومره لوی طاقت دی په دغه ګیره کې د لمر دا شعاګانې فلټر کېږي دا شونډو ته دا غاښونو ته دا د سترګو ته طاقت ورکوي هغه وایي ما ته څوک هم د ګیرې والا نه ده راغلی چې ما واده کړی دی او د ښځې حق نه شم ادا کولی یو هم نه ده راغلی اکثر دا ګیرکلي راځي چې واده مو کړی دی د بیبي حق نه شو ادا کولی څه ګولۍ او څه انجکشن راکړه دې ګیره کې دومره لوی طاقت او قوت او تاسو ګورئ نه زموږ استادان د سلو سلو کالو وي او د قرآن او د حدیث درس ورکوي د شاه منظور شیخ قرآن رحمت الله علیه د سلو کالو نه اورېدلی د قرآن ترجمه یې کوله د وربشتو مولانا نصیر الدین صاحب سلو کالو نه اورېدلی طالبانو ته به حدیث بیانول غاښونو کې هم طاقت دي شونډو کې هم طاقت دي او دا ګیرې کلولو والا چې دا اویاو کال وي په خبره څوک نه پوهېږي وایي لس نو پړس طاقت د شونډو او د ژبې چې کوم دی نو ختمي الله نه ویریږئ ډېرو ته کندلې مه کوئ
او د ګیرو والا ته کافر مو وایي ورنه کافران وي. وعلى كل حال دا ټول د انګریزي تعلیماتو اثر دی او د دې وی سی آر او د کیبلو د کتو اثر دی. بیا خلک قرآن تم کندلې کوي، دین تم کندلې کوي. الله دې تاسو ته د ټولو د ایمان حفاظت انت الاله وانت الاحد وانت الصمد. پکار ده چې هر نوجوان ګیره پرېږدي، دی وایي زما د رسول الله سره مینه ده، مینه به هله چې د رسول الله په شان خپل شکل خپل صورت چې کوم دی، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. او بیا خاص کر بوډاګان چې شپېتو کالو ته اویاو کالو ته رسېدل ځان نه بونډې جوړ کړې، څومره بد ښکاري. د قبر نه به په دغه حالت کې پاسې ګیره به یې کلې رسول الله مبارک ته مخ څنګه څرګند دی. د ایران یو مسلمان د دهلي یو شاعر کتو ته راغلی چې د هغه اشعارو کې ډېر د ایمان جذبات وو. چې راغی کور ته مې خو زنایي دوکان کې دله ګیره کلې او مسلمانان ته لاړو او دی ګیرې کلولو ته ناست وو. ویې وه ظالمه زه د ایران نه ستا په اشعارو باندې شویم راغلی ته نایي ته ناست یې. هغې شاعر ورته ګیره کلوم، د چا زړه نه زخمي کومه، ریشم را مې تراشم، دل کسی را نمی خراشم. د ایران سړي ورته دل محمد را مې خراب شي، په بویي کې دل کسی را نمی خراشم. د رسول الله زړه زخمي کوي. شاعر یکدم د کوڅې نه د قصبې سره پرېوت، په هوش کې راغی، وی جزاک الله که چشمم باز کر دی، زما د توبې بیا مې ګیره نه کړم. وعلى كل حال یو ګیره کړول دي ګناه ده او ته به یې ګناه منې، لیکن دا څومره لوی جرم چې یو سړی ګیرې ته کنځلې کوي او چې د چا ګیرې وي هغه ته کافر وایي، د دې نه لوی جرم بل نشته. الله دې ورته هدایت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.